جواب ټول ورکړو. زرغونخیل اتحاد زنده‌باد. زرغونخیل اتحاد زنده‌باد. زرغونخیل اتحاد زنده‌باد. ډېره مې بس زموږ په 1 پوینټ اجنډا ده چې ته هم لوړ شو یو قسم خبره نو مو حاجي صاحب له کلي ولا نور چې څومره افراد دي ټولو شکریا هم ادا کوو چې موږ خپل قیمتي ټیم راکړه. د موږ دا یو کوشش ته سټرګل ده د قوم ولم په دغه سلسلې کې ډېرې راغلي دي چې په دغه قوم کې ډېر جنګ جګړې دي ډېر فسادات دي او مسایل ډېر زیات دي خو دا قوم یې کول غواړي د قوم اتفاق جوړول غواړي خو د قوم اتفاق چې خراب شوی کوم شي نه خراب شوی هغه تاسو مخې له راځي چې د غرونو یو غلط تقسیم د مدنیاتو یو غلط تقسیم شوی ده نو د دې په سبب باندې د قوم کې یو فساد جوړ شو نو اوس د دې روکتام دپاره د قوم خلکو کوشش شروع کړی ده چې یاره د جنګ جګړې ختم شي قوم یو شي په دغه سلسلې کې تاسو له هم راغلي یو چې موږ به تاسو مشوره اخلو که دا کور مو سم نه وي ته سم وایې که چېرې سم نه وي م راته وایې نو په دغه سلسلې کې تاسو له راغلي نه لښکرې جوړوو نه جنګ جګړې کوو مخکې چې څه هم وي مزل هغه به دلیل په بنیاد وي هغه به د خبرو په بنیاد وي نو دغه خبره مو تاسو له راوړې د قوم مننه تاسو چې څومره کلي ولري دا د ټولو پایدا ده دا نشته چې وکلي یا میری خیل پایدا ده یا د شریف خیل پایدا ده یا بابوزي پایدا یا ملانو پایدا دا د ټول ضرور خیلو خدای دې وکړي چې همدغسې وشي بله خبره مې دا ده چې یو به شور جګړې ګورنه کوم که شور جګړه چا وکړه زه اوس نه یم بیا به ګرځې ما خبرې کوي خپله که به اتفاق سوتي تبلیغ والا غونه کار وکړو لکه څرنګه تبلیغ والا ګرځي هغه غوسه نه کوي او خلک راړي په ټول پسې دغسې به تاسو دا کول بله خبره خو موږ ټول سره کې ونه یو ښایي ته پته شریف خیلو ستر کلی ده خلا که دای نو سیټو کې چا نه پوښتنه کړې دې هارون مولا ټلیفون کړی نن نه میاشت ورځې خو به کېږي ما وایي ته چې بلکل شریف خیل نه بېغمه اوسه پلو کلي ملانو سره خپله نن ورته اجازه غرونه اول د خدای پاک ته وشه ناسته وشه دا لنجې منجې ډېرې دي که نه داسې غرونه چې هغه حکومت یې نه پرېږدي اخلي خو دا د خدای پاک مهرباني ده د خورولو تاسو ګورو ښه اتفاق اینده او څومره ډېر کویلی وځي څلور اربه دوه اربه یو نیم اربه روپۍ دو تقسیموي میاشت دا فیصله چا کړې ده ما کړې خیره نامه پکې نه وایي ما نه کوله زه دا جرګې مرګې نه کړم د خلکو سره زه نشم چلولی خو چونکې هغه ورته هغه وویل بریګیډیر صاحب او کارنیل صاحب پولیس صاحب چې ته پکې ما نامه په سر کې ده په نامه مې اول دستخط کړی بیا مې چې څومره کردار پکې دره په سرسایې ور سره دوه تنه موږ په یوه طرف او پنځه په بل طرف بیا نه کېږي دوه پنځو نه کېږي او بیا اوس هم دا ټول سرسایې لاغلي بیا ګوره دومره ګډوډي راغی دا باز ګل خدای پاک ماله یو عقل یو سوچ راکړی ټلیفون مې ټول ټلیفون مې ونه کړ ویډیو مې وکړه د دې قومونو چارخه دا ټول لوستل دي کې دا اصل قوم ټول لوست دا ټول خلک راغلي ما په ویډیو راغلي په ټلیفون باندې دوره نه راغلي یو بل څوک ولا کاروش دومره خوري د قومونو الله تعالی د اخر قوم د سخت د دشمنۍ نه د لانجې نه 50 شپېته څلوېښت په یو طرف نه 50 شپېته دا د خدای پاک مهرباني چې خیر پکې راوړي اوس هم هغه تاسو له ښه پته چې موږ جرګه کړې مو اته تانه یوه روپۍ په څه حرام شو چې موږ راخیستې یوه روپۍ مو نه راخیستې نورو ملګرو مې راخیسته که پټې چا اخیستې وي همداسې ورکوي یا بېله خاړه خو حرام شه که یوه روپۍ مې پرې اخیستې اوس تاسو له پاته ده بابري لګیا بابري سره موږ کار نشته بابري به خپل کار کوي موږ د خپل قوم سره خبرې بالکل چې جرمانه باندې اخلو خپل قوم پرېږدو نه دا خبره ده چې زه څه الیکشن نه زه به الیکشن کوم نه ذات دا ته خلک دا جرمانه به ټول اته ورته سلام کړی جرمانه باندې اخلو پسه باندې اخلو ویلې چې موږ ور په پسه نه راخسته اربونه روپۍ وګټل اربونه روپۍ ګټي خبره مو پکې منډه خورې مو پکې وکړه دا خبره ټولې تاسو نن دا خبره کوم چې خپ اتفاق دومره اتفاق راول دا ونی چې هغه کله لګ دا وړوکه د ستر د ټولو حق په زرو خل چې څوره دي کا بلندر کې دا د ټولو حق ته د بلندر خبره مو خدای په کو کې ان شاء الله صدقې دې مورونه دي پر دې نه دي او ش ځان چا بدل چا سوي زه خو صفایت چې چا مخکې خبره غا کړې دي مو سره خدای نوسته فضل نوسته نور خلوستي چې بس میاشت کې دوی کې دا 15 روزه راغله 15 روزه راغله وې څمنه پیسې مو ته راګرځي 200 پیسې مو ورکړي
ته مولا چیز سمو سفر ونه شو خدای دا وکړي چې سنخر سره په طریقې سره په ورې سره یو فیصله وشي چې پاره طریقې چې سره وشي ویل چې بلندر کې موږ سره ولا چواله ته مو ویل چې به موږ سنشته بس کې خپل خار کلی مو راکې کارا ټول زرو خلو قوم دا زه سنخر لاندې اپیل کوم دغه نه چې پاره طریقې خبره جوړه کو چې فیصله وشي وګوره څوار لستانه جزونه ځوانان ورکی سنخر وګورئ او داسې ورکی مړ شو چې بالکل مو کتل خدای دې ورکه مو به کتل نه مونږ داسې علامو دغه ټولو خبر نه ورسېدو بالکل په اتفاق شو چې څه د قوم خبرې یوې خبرې نه به موږ ورسېدو ټول شریک خلک سره انشاءالله پاره خبرې ملانو سره خپله خبره وکړو یوې کلي خپله نور قوم کې غا کو چې وکړي ولا کوم ځای کې ضرورت وي ټلیفون کوو شته دي تاسو نمبر یې معلومي دا به سره تیار ده کمیري خیر لا بیا کوم ملانو لا بیا کوم بوزو لا بیا کوم کله څو او چا سره شروع ما کو یو سړی به چې زه به مو دوره خورې کړي ولې خوړه کړه او خدای دې وکړي چې دا خبره مو شي د کوله کڅرنګ دی خور کوم دا او دا غسې مو شي خدای دې برکت تو خور کې تقریبا نه یو کول مخکې زو خورې و جنازه و دا اجمله مو سره پګر زنه زه چې وخت ستره درې کې جنازه چې و درل موټرې به حساب ویلوړ مو ترشه لګو ګوره چې دا څوک وروړي څوک مرده جنازه هم وکړه و درل مو چې ولا کې رالوړ چې مو کته ټول دې خورول موټرې ټول نه وي موټرې تو سره به خدای پاک موټرې دې کی تو سره به خدای پاک اتفاق دې کی ار سم مو ټیک ټاک خو چې په اتفاق او اتفاق شور جګړه هیڅ سره ونه څوک به چې زنه شریکان څوک به زه شریکان څوک به څه یی دا خبره لکه څنګه هارون وکړه دا بیا په وجه باندې مشران ټول وګورو مشران راوي غو ورنه خوري کو سوال زوري مو تاسو ټول کوم ټول سره واخه سره وسنه تاسو سره حق وکړه چې دغه جګړو کې د سره نه صفاقه جګړه نه نور چې کوم ځله مو بیا مو کلیوال بنسي زبان د سره ټول به سره سي دا تاسو ټول عزت وکړي چې تاسو په درنو ولې شریکانو کړی دراغلو مو ان شاء الله ټول وري کمیري خیر دې مو ورته مو خبره چې نږدې سره کې کبابو کې کملون دې سره کې ټول سره کې دې نږدې خپل سره کې خپل ګری مو ټول قوم کې خپل ګری او خدای دې وکړي چې انداسې شي نو زه تاسو اخر کې بیا ټول شو فریاد کوم په اتفاق نه کار وکړو ډیر نه چې موږ څه لږ ډېر زده کړي دي سیاست کې مشران مو لیدلي دي کتلي دي حاجي صاحب په ترو باندې نو حاجي صاحب داسې راغله نه خبره چې یوه میاشت مخکې ډېر ټایم هم پکې تېر شوی ملګرو یو وټساپ ګروپ جوړ کړی و هغې کې د خبرې اترې جوړې وې او دا ډاس ډوز هم جوړ و ملګرو به دا مشوره کوله چېرې د ویلې چې کومې دي چې کله رسیدار وتي دي زموږ په د قوم کې د لانجې جوړې دي او د بې اتفاقۍ راغلي دي او چې که بیا اصولو له وګورې روایاتو له وګورې او شریعت له وګورې نو دا کویلې تقسیم شوی نه دي نو په دا ګروپ کې دا خبرې وې نو ډېرو ملګرو پکې دا وی چې یاره دا خبره به شروع کوي څوک ما چې داسې چل ده چې که دا خبره یې مونږ غلطه وي خو هر یو سړی به ډورېږي او که صحیح وي زه مو چې پهله راوځم بېله به لاړ شم د هغه له پار کړم هغه ځای کې به یوه دعا وکړم د قوم دپاره چې یاره الله د قوم یو کړي نو ښه ملګري راجمع شولو ملګرو د فیصله وکړه چې یاره د حجرو باندې ګرځېږو کمپین مو شروع کړه کمپین کې بیا تاسو هم لیدلي وي به دا څه هغه مو وکړل جلسې ملسې وړوکې مو وکړې په هغه نه راشروع شولو شپلکي نه راشروع شولو شپلکی داسې بیا شګه شوله بیا داسې ملکې لوکې هغه وشوه کمپین وشوه داسې بیا د اوو کلو کې کمپین وشوه او د منځ کې څو حجرې نه پاتې موږ کلک پاتې ده او مو چې حاجي صاحب الله ورچکان شو حاجي صاحب د باندې سلام واچوم رای به ته وکړو چېرې مو د خبره څرنګه کوو خبره صحیح ده که غلطه ده او په دې باندې د قوم لکه اکثریت په دې کې خلک موجود دي چې موږ سره ګرځېږي ځنه وزر هغه راشي که نه روپۍ شي نایمونه هغه شي یا رانه شي څه لیټ شي خو خبره یې موږ مغه ایوا ده موږ یې چې یاره داسې یوه ترتیب را جوړ کړو چې د هغه پکې د کوم کامیابې مو ورونه دي دا هم خفه نه شي او چې د کوم هغه پاتې شوي دي کوم وروسته پاتې شوي دي دول هم څه نه څه داسې ذریعه را جوړه شي د بلندر کومه کیسه ویساره ده چې دا هم روانه شي نو د ټولې دپاره به مو یوه ګرانډ جرګه راغوړو چې کله د کمپین پوره شي د ګرانډ جرګه به راغوړو ټول مشران تاسو به کېنو او تاسو له به د ټول قوم هغه کېږدو رایې کېږدو
مو به سختي پکې یوه خبره هم نه وي مشران به تاسو په خو کې ناست وي به ته یې چې موږ د هغه یو التجام یې ته راوړې ده چې د فیصله مو له وکړو د لیار ته روانه کړو ځکه چې تاسو نور ژوندي کې مشران ژوندي دي دوی رای نه بغیر مو یو قدم نشو وچتولی خو موږ دوله دا یو چې د اتفاق مو غواړو موږ له د اتفاق را جوړ کړو زموږ د وړوکي افغانستان مشر موږ کلیوال د روغ قدم انشاءالله هر ټیم توقع لرو خو مجبورې زنه د وخت نزاکت سره داسې جوړې شي چې هغه بس ته په دې موجوده په دې کار ناسې او ته وینې هغه مجبورې باندې تم پوهېږې په ما کې ناسې په ما کې د مسایل حل کړي دي او راغونډ کړي دي نو داسې مجبورې جوړې شي حالانکې خونې کې زنه ټیم یو کشر وي یا یو سپینګیری وي هغه د څه مسایلو شکار شي نو دا ما د قوم چې ما سره رابطې پکې وشوې نو ما د اجاز بی له واضح خپل فریاد وړاندې کړی و ما ته دېلې خواري کوه زه به دېلې کوم انشاءالله چې روغ نیت پې روغه خبرې دي مو به قدم وي بقایا مو دا ستر کلی اوس که د ځان او د ذات خبره مې شي که نه نو هغه خو که د سره کاغذ وي او سپین کلم یې د سره راواخلو چې بس سره لیکو یې خبره آینده منشور د څه شی دي خو مو به داسې سو چې په یو اتفاق وي چاله دا محسوسه نشي چې یو سازش ته دا ما ټیټونو او جوړېدنو له جوړ شو دا شي نه بیا کلي نور متاثره کېږي نغري نور متاثره کېږي انشاءالله که قوم کې تیرې پیرې پنډولي په ستیاندې کشرانو وټونه هم راکړي منډې هم راسره والي دي او هغې په ستې وشه مشر زه وټاکلم چې ته قوم غونډو کې شرکت داري واخله نو په هغې کې انشاءالله مو کردار واضحه ده او زنه مشرانو سره به مو لیدلي د قوم خبرې باندې بالکل مو منه و صدق نه ده په اتفاق را ګرځي ورورولي را ګرځي او په بیچاره قایمیږي دې کې هېڅوک هم جوکتو نشي کوی خو مثال چې اوس کوم د کلي سپینګیري دي عام د خپل نرخ نه خو نشي وښکی یی به چې یاره خو داسې څه په در باندې اتیخ پایخې وه موږ خو مړه خو نه نو خیر ده اجاز به یې په دې کې لږ ټیم هم اخیستی و چې یاره زه یوه خواري مې لګیا کړې ده چې کوم د مو د کلو نسبت معاملې چلېدلي دي چې متاثره شوي یو په دې کې مثال مو خواري کوو زه لګیا یم هغه خلکو سره نو انشاءالله چې مو د خپل ذات رای شي هغه خو ما ته وي چې که کاغذ او پین دې راوړی چې سره دستخط وکړو خو دې کې داسې ده چې اوس په هغې خواري مو اموخته یو لګیا یو ریز نیمه ټیم نور زه دې کشرانو باندې کلاو غږ کوم چې سړي له ما ګورو چې یاره دا سړی څوک ته خبرې له یې ګورو زه د خپل کشرانو له مخاطب کېږم چې یاره قوم خبره راوړې ده په دې کې د کوم تبلیغ شروع ده په دې کې باقاعده وې سره ونګرځو په دې قوم کې وې سره حصهداري واخلو وې سره اجرو لاندلاړ شو کمپینونه وې سره وکړو دې کې څه داسې د تیارې خبرې نشته دي دا د رڼا خبره ده دا د څرګندې د ریزې خبره ده اوس ګوره د قوم چې حسن خیل متعلق چې کله بولندر الله بولندر نو په هغې کې دې اجرې تاوان هم لانډ کړی منډې هم والي دي مو دوه ممبران هم ور کړي کمیټوله خو بدقسمتي چې هغه خبره ویلې فلاپ شوه یا ودرېده یوزي پورې حد پورې مزل وشوه او نن بس فل سټاپ شوه نو انشاءالله دې اجرې کردار به تاسو له واضحوي فیروز خان د اولاد کردار به تاسو له واضحوي هیڅ قسم داسې هر ډول رکاوټ په تاسو له داسې نه محسوس کېږي چې یاره مثال مو ویایو چې یاره مثال دا خو یاره نیې والا کیسه شوه نیې کیسه به نه وي انشاءالله صحیح ده وسلام که څوک څه وګڼي بس صحیح ده ډېر خبرې وي بس نور او بیا خیري دوا وکړو